رکه داسې ډېر خلک تاسو وګورئ او ډېر نوجوانان مونږ هم اینو چې هغه قرآن یاد کړی دی که په ناظره دی که په حفظ دی خو قرآن یاد کړی او بیا یې پرېښی دی مخکې خو چې بچا قرآن زده که د هغه شوق او د هغه جذبه به دا وه چې زه به په ورځ کې 3 سپارې 4 سپارې تلاوت کوم او که نن سبا ما او تاسو وچکو که نه حفظ به هم کړی او بیا به م رکو تلاوت نه کوي اصل کې زما او ستا خبره زړه کې پرته ده چې د قرآن سره څومره مینه او څومره محبت زما او ستا په زړه کې هغونه عظمت په زما او ستا زړه کې پروت بیا او زما او ستا به په زړه کې به د قرآن دپاره مینه د قرآن دپاره به محبت اوس د هر سړی مونږ سوچ کو خپل ځان ضمیر دې ځان ته متوجه کو خپل سوچ کو چې آیا زما د قرآن سره څومره مینه ده او زه د قرآن سره څومره مینه کوم د قرآن د مینې پته خو هغه ځای کې لګي چې ستا سره په کور کې قرآن مجید پروت دی او ته نه رالی ستا په جومات کې تا سره قرآن مجید پروت دی او ته نه رالی نو کو ستا د قرآن سره مینه وه او د قرآن سره د محبت نو ته به بیا د قرآن تلاوت پم کې او مینه به م ورسره ساتې یو خبره خو زه دا کوم دا په معاشره کې ډېره زیاته عامه ده مخکې که به تاسو وکتل که نه نو د هر سړي سره به په کور کې قرآن مجید پروت و هغې له به 3 کپړې ورکړې وې داسې په بهترینې طریقې سره هغه به محفوظ کړی و په 24 غنټو کې به خامخا 2-3 غنټې د قرآن تلاوت کو اوس کو نن سبا ما ته وګورو نو ما ته د کور نه چې کوم دی دا قرآن مجید ما ته پلار وایي چې دا قرآن مجید ویسه دلته زویپېږي ما ته مور وایي دا قرآن مجید یو څه دا زویپېږي ما ته مشر ورور وایي چې دا قرآن مجید یو څه جومات ته دا زویپېږي د قرآن هغه مینه څه شوه د قرآن هغه محبت څه شو لکه دا د مسلمان شان خو به نه که نه چې د قرآن سره به دومره نفرت کوې وایي دا ویسه جومات ته یې ویسه دلته خو زویپېږي ځکه څوک پکې تلاوت نه کوي نو که په قرآن مجید مونږ نن کولی او د قرآن سره زمونږ مینه وه او د قرآن سره محبت خو د قرآن مجید تلاوت به مو کولی که نه هر څه خو په شوق کېږي هر څه خو په مینه محبت کېږي او یو خبره زه دا کومه خفه کېږو به نه ښه دا کلیوال هم ګوره د قرآن سره دونه مینه نشته دی ځکه زه څه ټایم راغلی یم زما ډېر ټایم وشو او په جومات کې صرف ماشومان ناستې او 2-3 سپین ږیرې ناستې بس ټیک ته ګرمي ده خو چې د قرآن سره د مینې د قرآن سره د محبت دا ګرمي او دا یخني دا بیا هېڅ دخل نه کوي نو د قرآن سره مینه لازمي پکار ده چې ما او تا د قرآن سره مینه وکړو د قرآن سره محبت وکړو ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی القرآن حجة لك او علیک وایي دا قرآن به یا ستا دپاره حجت شي او یا به په تا باندې حجت شي اوس کو دې په دنیا کې د قرآن سره مینه کړې وه د قرآن سره د محبت کړی و خو ستا شفارس به وکړي ستا سره په قبر کې دغه قرآن ملګری دی ستا سره په حشر کې دغه قرآن ملګری دی او تا به جنت ته داخلوي هم دا قرآن ځکه دا قرآن به تا د هغه وخته پورې نه پرېږدي تر څو پورې چې ته په جنت کې هغه داخل کړی نه دا به د خلکو سره جګړې کوي دا به الله جل شانو ته سوال زاری منت کوي ستا دپاره چې یا رب کریمه زما حق ادا کړی په دنیا کې زما سره ډېره مینه کړې وه زما سره ډېر محبت کړی یا رب کریمه زما په وجه جنت ته بوځي وایي د 2 څیزونو شفارس چې کم دی دا قبول کړی شوی دی او د دغې 2 څیزونو جګړه دا منلې شوې ده په هغې کې اول نمبر ده
روجه ده او دویم چې کوم دی قرآن مجید دی چې د قرآن سره د مینه وکړه د قرآن سره د محبت وکړه په دنیا کې د قرآن مینه او د قرآن محبت حاصل کو او د قرآن عظمت په زړه کې پروتو د قرآن سره د مینه پراته و زړه کې نو بیا بستا دا د په دنیا کې ملګری دی دا د بیا په قبر کې ملګری دی دا د بیا د حشر کې ملګری دی دا د پولیس ویرات په غزي کې التم داستا ملګری دی تر هغه وخت پورې به داستا ملګرتیا کوي تر کوم وخت پورې چې ته جنت کې نه داخل کړي دا د قرآن عظمت دی دا د قرآن مینه دستا سره بیا ځکه چې ته د قرآن سره مینه کې قرآن بستا سره مینه کوي تا د قرآن حق ادا کړ د قرآن هم دا حق جوړیږي چې دا جنت ته بوزي د دې قرآن سره مینه پکار ده د دې قرآن سره محبت پکار ده یقینا چې دا حقیقت ته تاسو وګورئ په دې قرآن کې هر څه پراته دي زما استاد لپاره دا زما استاد لپاره شفا ده چې کم از کم ما ته د قرآن سره مینه وکړو د قرآن سره محبت وکړو دغه مینه او دغه محبت په زما استاد په کار راځي یقینا بس ډیر د افسوس خبره ده دا هغه امت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمای اے زما صحابه کرامو اے زما ملګرو کاش چې ما د خپل رونه لیدلې وي صحابه کرامو عرض وکړ اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه ولې موږ ستارونه نه یوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل انتم اصحابي تاسو خو زما ملګری زما رونه خو نور دي صحابه عرض کې اے د الله رسول ستاسو رونه دي سوق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل زما رونه هغه دي چې زه وفات شم تاسو وفات شئ زما د مرګ نه بعد ستاسو د مرګ نه بعد یو داسې خلک را روان دي د 14مې صدۍ مسلمانان هغه را روان دي نه زه لیدلم نه تاسو لیدلی نه الله لیدلی او ایمان پرې راوړي په غیب به ایمان راوړي دا زما رونه دي صحابه کرامو عرض وکړو د الله رسوله د دوی سره به د قیامت پر ورځ ملاقات کیږي او زما به سره ملاقات کیږي اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارک وې دا به ته څنګه پیژنې ځکه مونږ خو د سره محفل کې ناسو مونږ د سره جهاد لتلی یو مونږ د سره مسجد نبوي کې ناس یو په گشتونو کې د سره ګرځېدلی یو اے د الله پیغمبره نو ته به مونږ هلته پیژنې خو هغه رونه به دې څنګه پیژنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل زه به هغه رونه د دې نه پیژنم چې په اودس کې د دې کم ځای نه لمدېږي د هغې نه به رڼاګانې خېږي زه به په دغې پیژنم چې دا زما هغه ملګري دي دا زما هغه رونه دي یقینا زما استاد سره څومره مینه کړې وه څومره محبت زما استاد سره کړی او زما استاد ارمان یې څومره کړی او اوس وګوره که نه هغه امت په کم طرف روان دی هغه امت څه کارونه کوي هغه امت قرآن پرېښی دی او دغه موبایل چې کم راوتی دی بس دې ته هر چا توجه ورکړې ده قرآن یې پرېښی دی حدیث یې پرېښی دی او دینی مجالس هغه پرېښي دي او دغه موبایل ته ټوله ورځ او ټوله شپه ناست دي دا د مسلمان شان خو نه دی که نه مسلمان چې اوده کېږي هغه به د الله نوم هلې اوده کېږي به مسلمان چې راپاسي هغه به د الله نوم اخلي او راپاسي به او د نن زماني مسلمان کم حد ته رسیدلی د هغه ایمان کمې سطحې ته رسیدلی چې اوده کېږي سوچ کوي ورګه چا خو به کال نه کړی ورګه چا خو به میسج نه کړی ورګه زما ویډیو خو به چا نه فالو کړي ورګه هغه به چا لایک کړي خو نه ورګه زما په ویډیو باندې څومره ویوز راله چې اوده کېږي دغه سوچ دی چې راپاسي دغه سوچ کوي واتساپ ته راځي ګوري چا میسج خو نه دی کړی مسنجر ته راځي چا میسج خو نه دی کړی آیډۍ ته ورځي ورګه څومره ویوز راله څومره شیر شوله دا خو د مسلمان شان نه دی که نه مسلمان خو چې اوده کېږي د الله نوم به اخلي اوده کېږي به مسلمان چې راپاسي به د الله نوم اخلي او بیا به راپاسي دا زما استاد د ایمان کمې سطحې ته تللی یقینا د نبي علیه الصلوۃ والسلام یوه طریقه زما استاد دپاره د دنیا او د دنیا کې چې څه دي د دې نه بهتره ده ګورې ښه د قرآن مینه او د قرآن محبت دغه م زړه ته اچول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیا څه فرمای القرآن حجة لك او عليك وی دا قرآن به ستا دپاره حجت شي یا به په تا باندې حجت شي چې کم از کم مونږ د قرآن مجید سره مینه پیدا کو د قرآن مجید سره محبت پیدا کو ګوره چې په کم کور کې یو ماشوم هغه د ناظرې ختم وکي الله جل شانه به دغه انسان دغه بچي چې د کم مور او پلار دي دوی ته به تاجونه په سر کوي او کله چې په یو کور کې یو حافظي
او د الله کلام سینه کې ځای کړی، الله کلام هغه زړه کې ورله ځای ورکړی، سینه کې ورله ځای ورکړی، دغه کس په د قیامت په ورځ لس کسان هغه خلک په جهنم نه جنت ته بوځي په کومو باندې چې جهنم واجب شوی دی. ګورئ ښه داسې لوی عظمت، او بیا ورله الله جل شانه د خپلو نومونو نه یو نوم هم ورکړی دی، حافظ صاحب ورته وایي چې کم از کم مونږ بیا دغه حافظ القرآن د هغه سره مینه کوو. ما او تا خو په حافظ صاحب پسې کنځل کوو، حافظ صاحب ته کنځلې کوو، د حافظ صاحب سپکاوی کوو، د هغه بېعزتي کوو. مونږ له پکار ده چې مونږ د حافظ صاحب بېعزتي نه کوو، د هغه سره مینه کوو، د هغه سره محبت کوو. تاسو اوس وګورئ په دې نن زمانه کې ډېر خلک د علماو سره بغض کوي، د علماو سره نفرت کوي، د علماو ته کنځلې کوي، د علماو پسې غلط غلط پوسټونه کوي، د علماو ته هغه چې کوم دی د هغوی تصویران ورانوي، د هغوی ویډیوګانې ورانوي، غلط غلط پوسټونه ورپسې کوي. ته به الله له څه جواب ورکوې چې ته مړ شې؟ ما ته ووایه. دا خو هغه علما دي، نبی علیه صلات وسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما وایي دا د انبیاء وارثان دي، د دوی قدردانی پکار ده، د حافظ صاحب قدردانی پکار ده، د عالم قدردانی پکار ده. کم از کم چې مونږ خپلو بچو لم دا دعوت ورکو چې ای زما بچیه ته ما ته دا موبایل وښیه چې په دې کې ته د عالم دفاع کې که د عالم سپکاوی کې. بچیه ته ما ته د خپل موبایل وښیه په دې کې ته د اسلامي بیانات اورې که نه ګانې او فلمونه پکې اورې. دا نن سبا چې د خپل بچی او خپل پلار په خپل منځ کې جنګېږي او پلار ته کنځلې کوي، پلار راکاږي، نو دا د ټول د دې پلار برکت دی چې پلار دې سم وی بچی به دې سم وی. چې پلار دې سم نه وی بچی به دې دغه شان بیا ګرځي. ابا علماو ته کنځلې کوي، او چا چې د علماو سپکاوی او بېعزتي کړې ده که نه، دا یاد وساتئ. ګورئ د 7 پوښتو پورې به د په خاندان کې عالم ونه ویني. ما ته یو کس کالو کو قاري صاحب ډېر خواهش مې دی، ډېره جذبه مې ده، ډېر شوق مې دی، کاش چې زما یو ورور خو حافظ قرآن وی، کاش چې زما یو ورور خو عالم وی، زما پلار پې ډېر محنت وکړو، زما مور پې ډېر محنت وکړو. خو قاري صاحب زمونږ په خاندان کې عالم پیدا نه شو، زمونږ په خاندان کې حافظ صاحب پیدا نه شو. وی هغه وخت خو تېر شو، زما ورونه غټ شو، ما واده مو کو، اوس مې بچي دي. قاري صاحب ما ته څه وظیفه وښایه، ما ته څه دعا وکړه چې زما بچی حافظ قرآن شي، زما بچی هغه عالم شي. ما ته یو تپوس وکړم قاري صاحب، ما ته یو تپوس وکړم حاجي صاحب ستا پلار څنګه سړی و، ستا ورونه څنګه سړي و؟ ما ته یې زما پلار ډېر ښه سړی و، زما ورونه ډېر ښه سړي و. خو چې کله به تبلیغي حضرات راله که نه، او کله به علما کرام راله او ور به یې وډبو چې 2-3 منټه در سره خبره کوم، وی زما پلار به ورته کنځلې کولې، زما پلار به رټل، زما پلار به ورته بدې ردې ووي، او د خپلې کوڅې د مخې نه به یې رخصت کړل. وی شابه زه نه ودرېږم درته. ما ورته یې خفه کېږم، ته به مړ شي خو ستا په خاندان کې به عالم پیدا نه شي. دا ولې؟ ځکه چې د عالم بېعزتي پلار کړې وه، د عالم بېعزتي نیکه کړې وه، د عالم بېعزتي مشرانو کړې وه، نو د هغوی حل څه شو؟ په خاندان کې یو عالم پیدا نه شو، په خاندان کې یو حافظ پیدا نه شو. چرته داسې نه کوو. ګورئ حافظ صاحب ته سپک نه ګورو، عالم صاحب ته سپک نه ګورو. د حافظ درجه دا د الله په دربار کې ډېره لوی ده، د عالم درجه دا د الله په دربار کې ډېره لوی ده. چې کم از کم ما ته د علماو سره مینه کو، د علماو سره محبت کو، چې دفاع نه کو نو کنځل هم پسې نه کو. ښه چې دفاع نه کې هغه ستا خپل دین اسلام دی، خو موږ د کنځل نه رامنې کوو. تېره پیره یو مفتي صاحب خبر وکړه، ډېر زیات خفم شوم یې، ځکه وایي مخکې به مونږ خلکو ته دعوت ورکوو چې تاسو نیکي کوئ، تاسو ښه کارونه کوئ. وایي اوس درته سوال کومه چې د علماو بېعزتي مه کوئ، علماو ته کنځلې مه کوئ، د ګناه کارونه مه کوئ، نیکي دې په تندر ولګوئ، خو د ګناه کارونه مه کوئ. دا کمې زمانې ته ما او تا پاتې شو، دا د کمې 14مې صدۍ مسلمانان دي. بعضې خو پکې څه وایي؟ وایي مړه الله غفور و رحیم دی، او کوه چې څه کې کوه. څنګه الله غفور و رحیم دی، خو الله قهار او جبار هم دی. سرمن به دې وکاږې ور به شي ورېږه، وکه د عالم بېعزتي وکه، وکه د طالب بېعزتي وکه، ورځې به وکه نه. دغه 4 فوټه ځای کې به مونږ هم ورځو، تاسو به هم ورځئ، پته به مو ولګي ورېږه. اوس خو یو بل څیز هم روتی نوم یې نه علمه، خو ډېر خلک پسې روان دي، داسې به یو دجال هم راشي، ښه هغه به د ټولو نه غټه فتنه، ټول به پسې شاته رواني، هغه به مړي هم راجم دي کوي خلکو له، خو بیا به هم پسې خلک رواني، بیا به هم خلک دفاع کوي، هر چاته به پته چې دا خو په ناحقه دی، بیا به هم پسې ور رواني. یاد وساتئ ګورئ د دغه خلکو نه ځان رامنې کوي، دا ټول دغه د یهودیانو هغه چال دی. تاسو وګورئ
په معاشره کې ډیر ګنده ماحول پیدا کړی دی. کم از کم چې د علماو دفاع نه کوو کنه، نو چې علماو ته کنځل هم نه کوو، د علماو سپکاوی هم نه کوو، یقینا دا به زما استاد لپاره ډیره د افسوس خبرې ښه. دا 2-3 خبرې ما وکړې، الله جل شانه دې په دې د عمل کولو توفیق اول ما ته راکړي او بیا دې په تاسو ته درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.